الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ورونو د دینه مخکې آیاتونو کې الله تعالی د متقیانو صفات ذکر کړه، د مؤمنانو صفات ذکر کړه چې هغه خلق چې تقوا به اختیاري، هغه خلق چې منځ به قایمي، هغه خلق چې د خپل مال نه به خرج کوي، او هغه خلق چې هغوی به په آخرت باندې یقین ساتي. دا د متقیانو صفاتو چې الله تعالی ذکر کړه. اوس الله تعالی دلته کې د کافرانو د هغوی بحث فرمایي چې دا کافرانو بد صفت دا دی چې دوی په زړه باندې الله تعالی مهر والي دی، او د دې وجې نه چې دوی ګناهونه ډېر زیات کوي، شرک کوي، د الله تعالی سره برخداران جوړوي. د دغه ګناهونو د وجې نه الله تعالی د دوی په زړونو باندې مهر والي دی. نو که ته ورته خبره کې او که ورته نه کې، نو لا یؤمنون، دا خلک ایمان نه راوړي، ځکه د عینات د وجې نه، د غضب د وجې نه دوی بیا ایمان نه راوړي. نو دلته کې به دغه کافرانو بد قباحتونه ذکر شي، او بیا دغه 15 آیات پورې د منافقانو بد صفات الله تعالی ذکر کوي. نو الله تعالی فرمایي ان الذين كفروا سواء عليهم، هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی برابر د دوی په حق کې. انذرتهم، که ته دوی یری، ام لم تنذرهم، او که نه یری، که دعوت ورته کې او که ورته نه کې، لا یؤمنون، دا خلک ایمان نه راوړي. لکه موږ عام طور باندې وایي بوت آر رایټ، مطلب دواړه طرفونه برابر دي، که یری او که نه یری، بس دوی لا یؤمنون، ایمان نه راوړي. نو څه لیکيږي؟ ان الذين كفروا، هغه خلک چې هغوی کفر کوي. ما په دې کې ډېر احوال ذکر کړي دي چې کفر څه ویل کېږي. راجح خبره دا ده چې ان الكفر يقع بثلاثه امور. کافر انسان چې ګرځيږي او یا با یو انسان چې دا کافر شي، یو هغه بالانکار باللسان، چې انسان په ژبه باندې انکار وکړي چې زه د اسلام نه منم او زما کفر خوښ دی، نو په دې وجه نه باندې انسان کافر ګرځيږي. خو نو ګوره دا هغه حالت پي چې په دا باندې حالت د اکراه نه. حالت د اکراه دې ته ویل کېږي چې انسان په چا باندې تمانچې خولې ده چې شابه ته د کلمه د کفر ووایه، نو که په دغه ټایم کې د کلمه د کفر ووایي وقلبه مطمئن بالایمان، او په زړه کې ایمان و خو په دغه ټایم کې مجبور دی، نو که د کلمه د کفر ووایي نو بیا هم دی کافر نه دی. خو دلته کې مطلب دا دی چې انسان نه حالات جوړ دي، اسم نشته، او انسان په خپل ژبه باندې وایي چې زما دا کفر خوښ دی، د اسلام مینه دی خوښ، نو دې انسان ته د کافر نسبت کیږي. دویم وبالعمل احیانا، کله کله به د عمل د وجې نه انسان کافر ګرځيږي، لکه کالسجود لغیر الله والاستهزاء بالشریعه، لکه انسان د الله نه بغیر بل چاته سجده وکړي او دا وایي چې یاره دام زما معبود دی، نو په دې سره انسان کافر ګرځيږي. یا د شریعت پس انسان ملنډې کوي چې الله تعالی مکه دا پکې چا راوستي، دا پکې چا راوستي، او ملنډې پسې کوي، په دې سره انسان کافر ګرځيږي. وبالقلب جهودا وعنادا ونفاقا، او چې په زړه کې انکار کوي، بغض ساتي د اسلام سره او منافقت کوي، نو دې انسان ته هم کافر ویل کېږي. علماء وایي چې اصل کې د کفر دوه اقسام دي، هغه بنیادي، یو ته کفر اصغر ویل کېږي، یو ته کفر اکبر ویل کېږي. کفر اصغر دا دی چې په هغې باندې انسان د ملت نه وځي نه، خو دومره ده چې انسان داسې دی لکه هغه کفر ته چې ورنږدې شوی، لکه دا داسې د زورنې الفاظي، لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي سباب المسلم فسوق وقتال معه کفر، مسلمان د کنځلې کول دا ګناه ده او د هغه سره جنګ کول دا کفر دی. نو داسې نه ده چې مسلمان سره چا جګړه وکړه او بس دی کافر شو، خو مطلب دا دی چې دا هغه سخته خبره ده، نو دا هغه وړوکی کفر دی. یا مثلا ریاکاري شوه، انسان اعمال کوي خو د الله د رضا دپاره نه کوي، د ریاکارۍ دپاره کوي، نو دا شرک اصغر دی، دا وړوکی شرک دی. او یو کفر اکبر دی، لوی کفر دی،
نو دا غي مختلف اقسام دي، لکه یو کفر الانکار دی چې انسان د آخرت نه د الله تعالی نه منکری، نو دا کفر دی، خدا کفر الانکار دی. یو کفر الجهود دی. کفر الجهود دی ته ویل کېږي چې انسان ته خپته چې د اسلام حق دی خو بیا هغه عناد او ضد راغستی او ایمان نه راوړي. لکه دا ابو طالب چې دی وایي دا به دا خبره کوله چې ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا، وایي ما ته خپته ده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا دین په ټولو ادیانو کې د ټولو بهترین دی. خو لولا الملامة او حذار صبة لوجدتني سمحا بذاك مبینا، وکه چرته کې زما سردا یاره نه وي چې زما د مرګ نه بعد به خلک ماته کنځلي وکي او ماته به وایي چې ګوره د جهنم د اور نه ویرېدو، وایي ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا دین چې دی بیخي قبلو. اوس دلته کې دا خو ته پته وه خو ایمان نه راوړو، نو دا کفر دی، کفر الجهود دی چې انسان د عناد او د هغه تکبر د وجې نه ایمان نه راوړي. او بل دی کفر النفاق. کفر النفاق دا دی چې انسان په ژبه باندې اقرار کوي چې زه ایمان منم، عقیده منم، آخرت منم، خو په زړه کې د ایمان سره نفرتي، د الله او د رسول سره نفرتي، نو دا انسان کفر دی، کافر دی، خو کافر منافق نفاق ولا دی، کافر دی. بل دی کفر الشرک چې انسان وایي چې رضا الله او رسول ایمانیات منم خو د الله تعالی سره بل څوک شریک ګرځي، لکه دا وایي چې دا بوتان چې دی نو دام څه کولی شي، فرشتې هم د الله تعالی لوریانې دي، نو دا هغه کفر دی چې په دې سره انسان شرک کوي خو کافر ګرځي. نو بهرحال دلته به کې دا خبره راځي چې ان الذين كفروا، هغه خلک چې کفر یې کړی دی، سواء علیهم، برابر د دوی په حق کې، انذرتهم کته دوی یری ام لم تنذرهم او کته نه یری لا یؤمنون، ایمان نه راوړي. نو زم ته به سوال راشي چې ډېر کافرانو خو بیا ایمان راوړو، الله تعالی فرمایي کدوې د دعوت کې او کنه کې نو دی ایمان نه راوړي، نو رسته ډېر کافرانو ایمان راوړو. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا آیت اصل کې دا هغه خاص مشرکان چې مشرانو دا غوی په باره کې نازل شوی، نو الله تعالی فرمایلی او دا غي شان نزول هم دسیو چې نبی له صلوات و سلام ډېر زیات غم کو چې دا مشران ایمان ولی نه راوړي، ډېر به سره غم. نو الله تعالی وته کته یې ریو کنه یې ایمان نه راوړي، نو واقعي چې بیا د خلکو ایمان نه راوړل، لکه ابو جهل شو، عتبه شو، شیبه شو، دی بیا ایمان نه راوړي. نو ډېر خلکو په مشرکانو کې ایمان راوړي دي، خو دلته چې الله تعالی فرمایي چې ایمان نه راوړي دا غینه هغه خاص خلک مطلب دی چې پنځه غټ مشران دي. وجه صدا وجه دا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الله تعالی مهر والے د دوی په ځلونو باندې او د دوی په غوګونو باندې. نو ګوره داسې نه ده چې دوی دا ایمان ځکه نه راوړي چې الله تعالی د دوی په زړه باندې مهر والے، دا ایمان ځکه نه راوړي چې الله تعالی په غوګونو باندې مهر والے، دا ایمان ځکه نه راوړي چې الله تعالی په پردې راوستي، نه داسې نه ده، بلکې دوی دا کفر کوي، دا کفر کوي، نو الله تعالی وایي په دې زړه مولایسته مهر وو چې اسیم ایمان نه راوړي، نو مهر مې پوله وو. لکه حدیث شریف کې راغلی دی چې انسان ګناه کوي او هغه یو ګناه وکړي نو د په دې زړه باندې یو تور داغ ولګي، نو کپرس کړي دي توبه وباسي نو الله تعالی صفا کوي، که توبه نه باسي نو دا داغ چې دی وای لک سیوا کیږي. یا بل حدیث کې دی چې بل ګناه وکړي نو بل داغ وسره ولګي، وې تر دې پورې چې دا زړه چې تک تور شي، نو بیا په د ایمان د عقیده خبره اثر نه کوي. نو ځان کوي چې الله دا کفر دوی د دې وجه نه دی کړی چې الله تعالی په مهر والي دي، نه ده، بلکې دوی دا ګناهونه دومره کړی دي چې الله تعالی دا ګناه د وجه نه په دې باندې بیست مهر والي دي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الله تعالی مهر والي د دوی په زړونو باندې، وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې، وعلى ابصارهم غشاوه او د دوی په سترګو باندې پردې دي. نو الله تعالی دلته کې عجیب ترتیب ذکر کو، اول یې زړه ذکر کو، بیا غوږ ذکر کو، بیا سترګه ذکر کړه. وې دا غي وجه ده چې انسان د حسد د وجنه، د کینې د وجنه انسان کله د چا سره نفرت پیدا شي، لکه کامل مؤمن متقی دی خدا سره په ځل کې نفرت پیدا شي، نو اوله په ځل کې ټکه راشي، بیا دا غینه بعد دی ور د خبرې را باندې بدلېږي، دا خبرونه انکار وکي، نو بیا د دسترګي مچره د انسان دل نه غواړم. نو الله تعالی دلته فرمایل چې ګوره د دې ظلم ګنده د دې په غوګونو کې هم پرخ دی، مطلب د حق خبره نه اوري،
او د دوی په دې سترګو باندې هم پردې دي چې دا حق نه وي ولهم عذاب عظیم او د دوی دپاره لوی عذاب دی علما وایي چې د انسان په زړه باندې دا پرده راځي نو د هغې وجه څه ده و یو وجه دا ده چې ګناهونه چې کوم انسان ډېر ګناهونه کوي توبه ترې نه وباسي د زړه چې دی هغه خرابېږي مهر پرې لګېږي دویم غفلت دی چې انسان غافل شي چې بس د آخرت نه مکمل توجه یې کټ شي صرف د دنیا سره یې کاري او بس د الله تعالی سره یې تعلق نه نو چې کم زړه غافل شي نو الله تعالی په هغې باندې مهر لګوي او دریم اتباع الهوا چې کم خلک د خپل خواهشاتو پسې ورپسې شي او د خواهش تابعداري کوي د دې انسان په زړه باندې الله تعالی مهر لګوي څلورم جدال اهل الحق چې اهل حق کم خلک دي د هغوی سره دی جګړې کوي او برناقه هغوی تنګوي نو الله تعالی په دې زړه باندې مهر لګوي او پنځم سبب منافقت دی چې انسان په ظاهره باندې یو شان کې په زړه کې انسان تخیره ساتي دا منافقت په دې باندې انسان الله تعالی د په دې زړه باندې مهر لګوي دا اسباب دي علما وایي چې دلته کې قلب الله تعالی ذکر کو چې زړه نو د زړه ته د قلب ته د قلب ولې ویل کېږي لکه قلب زړه نو د قلب ته قلب ولې ویل کېږي وایي د هغې وجه دا ده چې قلب ویل کېږي هغه شي ته چې هغه اوړي را اوړي نو الله تعالی د زړه ته د قلب ځکه وایي چې دا زړه اوړي را اوړي لکه حدیث شریف کې راغلی دي چې د دې زړه مثال داسې دی لکه په یو میدان کې یو بڼه پرته وي نو هوا پرې راشي نو یو طرف ته یې ویسي هوا پرې راشي بل طرف ته راوړي نو دا قلب دا زړه اوړي را اوړي نو ځکه ورته د قلب ته قلب ویلی کېږي دویم دا دی چې حدیث شریف کې هم راغلی دي الله نبی علیه السلام فرمایل یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک اے د زړونو اړوونکي ذاته زما دا زړه په خپل دین باندې مستقیم پاتې کا او بل حدیث کې راغلی دي و پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې د مؤمن دا زړه بین اصبعي الرحمن د الله تعالی د دوه ګوتو په منځ کې دی د خپل شان مطابق الله تعالی چې داسې واړی چې زړه بدل شي چې دا بل شان ته کې بیا بل شان ته کې شي نو علما وایي چې الله تعالی دا زړونه وایي اړی را اړی وایي د هغې وجه دا ده چې انسان هر ټایم کې الله تعالی ته په عاجزۍ باندې شي چې الله تعالی ګورې دا خو ډېره ګرانه خبره ده که زما دا زړه دی بل طرف ته واړېدو بیا به زه څه کوم نو لږ سکندونه پکې لګي نو انسان په هر ټایم کې الله تعالی ته عاجزي کوي چې الله تعالی ګورې زما دا زړه په دې اسلام باندې په دې عقیده باندې ثابت کړي انسان به داسې بدماشي نه کوي چې ګوره ما ایمان راوړی دی او زه به جنت ته ځم نه عاجزي به کوي چې الله تعالی بس ایمان مې راوړی دی خو اوس په دې ایمان باندې ما قایم کړه زړه مې چېرته کې ګډ وډ نه شي لکه بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام داسې فرمایلي دي چې د دې مؤمن د دې زړه مثال داسې دی لکه سپوږمۍ نو په دې سپوږمۍ باندې چې کله دا وریځې راشي نو پټی کړي چې بیا لږ ساعت وشي بیا ښکاره شي دغه شان د مسلمان دا زړه دی کله په د باندې یو حالت راځي کله په بل حالت راځي نو دی به مجاهده کوي د خپل زړه سره او د دې زړه باندې به محنت کوي چې د زما په دې زړه کې د الله تعالی ځای برابر شي د الله تعالی محبت پکې راشي دیو جن حدیث کې راغلی دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې دا زړه چې کوم دی نو عرش الرحمن د الله تعالی عرش دی مطلب دا چې د دې زړه ډېر اهمیت دی نو چې څنګه الله تعالی پاک دی نو دا زړه به پاک ساتل پکاري نو الو پکې د الله تعالی محبت کینی چې ته د خپل زړه پاک کې د سنې پاک کې د حسد نه پاک کې د بغض نه پاک کې د کینې نه پاک کې د دشمنۍ نه پاک کې د تکبر نه پاک کې د ریاکارۍ نه پاک کې نو بیا بستا په دې زړه کې د الله تعالی معرفت هغه کینی ا دې وجه نو صوفیا چې څومره خلک دي هغه په زړه باندې محنت کوي یاره بس ذکر کوي او زړه ته راځي کوي لا اله الا الله الا الله ټول زړه ته لګي ولی دا غي وجه دا چې دا زړه کله صفاش پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایلی دي چې الا ان فی الجسد لمضغه د انسان په وجود کې د غوښه او ټوکړه اذا صلحت صلح الجسد كله کدا ټیک شونه دا ټول بدن بټیکی و اذا فسدت فسد الجسد كله او کدا خراب شونه دا ټول وجود به خرابي و پیغمبر اسلام درې ځله فرمایل چې الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب خبردار دا زړه دی دا زړه دی دا زړه دی نو د زړه ډېر زیات اهمیت دی د دې وجې نه علما او ساینسي خلک هم په دې کې اختلاف کوي چې دا د عقل ځای چې دی نو دا زړه دی که دا دماغ دی نو بعضې علما داسې وایي چې یاره
د عقل ځای چې کوم دی نو هغه د انسان مازغه دي او ډېر علما داسې وایي چې نه د انسان د عقل ځای چې دی هغه زړه دی عقل اصل کې په زړه کې دی خو دا دماغ چې دی نو دا ورسره واسطه ده لکه په یو ځای کې بټن لګېدلی دی چې بټن راښکته کړي نو بیا رڼا شي نو اصل کې دا زړه د بټن کردار ادا کوي او وروسته د دماغ کنیکشن وروسته برابرېږي نو د قلب د زړه ډېر زیات د هغې اهمیت دی ورونو زړونه په درې قسمه باندې دي یو قلوب سلیمه دي هغه زړونه چې ډېر زیات برابر دي لکه د انبیاء کرامو زړونه دا برابر و قلب سلیم دویم هغه زړونه دي چې هغه مړه زړونه دي میت دي نو د کافرانو زړونه هغه مړه دي او دریم مریضان زړه دي نو دا د عام مؤمنانو دي مریضان دي نو مرض پکې دی نو کوشش پکې چې دا مرض به تې وباسي نو موږ په هغه مریضانو والا زړونو کې یو موږ به د خپل زړه باندې محنت کوو نو چې زړه دې کله برابر شو نو بیا به د نور اندامونه برابر نو په زړه باندې محنت پکار دی نو او دلته کې علما بیا دا خبره کړې ده چېرې دا غوږ بهتره دی او که دا نظر بهتر دی ځکه الله تعالی فرمایي وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه غوږ یې مخکې ذکر کړی دی سترګې وروسته ذکر کړي دي نو غوږ بهتره دی او که دا نظر بهتره دی نو ډېر علما دا وایي چې لکه دا غوږ بهتر دی وایي ځکه الله تعالی مخکې ذکر کړی نو چې کوم شی مخکې ذکر کړی هغه بهتر دی او وایي بله وجه دا ده چې ګوره دا غوږ چې دی که نه نو دا د نبوت لپاره شرط دی مطلب دا دی چې د کوم انسان غوږونه کار نه کوي نو د دا ژبه هم ورسره اټومیټیکلی کار نه کوي د ده مازغه بیا کار نه کوي نو د نبوت لپاره شرط دا دی الله تعالی یو پیغمبر هم چېرته کې کوم نه دی پیدا کړی نو غوږ ډېر زیات اهم دی او وایي انبیاء کرام چې کوم دي نو ډېر داسې دي چې که په اوله کې ړانده نه وو وروسته ډېر انبیاء کرام ړانده هم شوي دي لکه یعقوب علیه الصلاة والسلام ړوند شوی بیا الله تعالی وروسته جوړ کړو دغه شان د کې ډېر انبیاء کرام هغه صحابه کرامو کې ډېر زیات ړانده وو په آخره زمانه کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وروسته په زړه باندې په سترګو باندې ړوند شوی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ډېر صحابه کرام د سیدنا علی رضی الله عنه په نظر کې بیا پراخ راغلی نو سترګې چې کوم دي نو وایي ګوره د دې نعمت نه الله تعالی انبیاء کرام صحابه کرام محرومه کړي دي خو غوږونه چې کوم دي نو یو پیغمبر هم چېرته کې کون نه پیدا نو معلومه شوه چې غوږ چې دی د هغې اهمیت ډېر زیات دی او ما تاسو ته ووایي چې الله تعالی ترتیب داسې ذکر کړو ختم الله علی قلوبهم په زړه باندې مهر لګېدلی دی نو زړه چې کوم دی په دې کې د انسان محبت راشي نو بیا د انسان د چا خبره ته غوږ هم کېږي نو چې غوږ ورته کېږي نو بیا د هغه سره ملاقات هم ورسره په شوق غواړي او چې زړه خراب شو نو د هغه خبرې پې هم بدلېږي چې خبرې پې بدلېږي نو بیا ورسره د سترګو ملاقات هم هغه وایي چې دا ملاقات ورسره هم نه کوم نو ځکه الله تعالی دلته کې ترتیب ذکر کړو چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم ان الذين بشک هغه خلق کفروا چې کفر کړی دی سواء علیهم برابر ده د دوی په حق کې انذرتهم کته دوی یری ام لم تنذرهم او کنه یری لا یؤمنون ایمان نراوړي ختم الله مهر لګولې الله تعالی علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې وعلى ابصارهم غشاوه او د دوی په سترګو باندې پردې دي ولهم عذاب عظیم او د دوی لپاره لوی عذاب دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم برحمتك يا أرحم الراحمين